په علماء هند او علماء دیوبند باندې بس بحث من کوو. او چې د دین کومه حصه ده په هغو کې دین ورکوړ حصه اخیستې او د دین چې څومره شعبات دي په هغه شعبو کې دیو په دیني کارونو کې مشغول دي. که تاسو نن سبا د دعوت او د تبلیغ کار وګورئ نو د دعوت او د تبلیغ کار دا د علماء دیوبند د هغو شروع کړلی او د هغو نه سټارټ دی. د دې مشران دغه علماء دیوبند او دغه شانته که تاسو نن سبا د جهاد کار وګورئ نو د جهاد په کار کې په افغانستان کې په کشمیر کې په څومره دي نو دا مؤمنان او مسلمانان دا علماء دیوبند دي. که تاسو د تصنیف او د تالیف وګورئ نو د تصنیف او د تالیف چې علماء دیوبند کوم کتابونه لیکل دي د دې بخاري شریف ډېرې شروحات ذکر لیکلی شوي دي. انور شاه کشمیري د بخاري شریف شرح لیکل ده او دا داسې شرح ده چې عرب هغو ته حیران دي. د دین په کومه حصه کې چې نو په هغه کې به علماء دیوبند او هره شعبه کې به دا ټول له مخکې علماء دیوبند علماء هند دا صرف او صرف د عقیدې او د اسلام او د شریعت یو نوم دی. نو دا په تاسو باندې الله جل شانه ډېر لوی فضل او رحم کړلی چې دا د هدایت لار تاسو ته الله نصیب کړه. او ډېر خلک داسې چې هغوی استخارې په دې کې کړلي چې موږ د دې علماء دیوبند نه علماء هند څه موږ مېلمستیا وکړو. الله ورته په خوبونو کې ورښودلي چې حق خلک هغه دا دي. لهذا په سیاسي لحاظ سره مذهبي او دیني لحاظ سره چې په نن سبا دور کې د هر کفر مخالفت کړی دی دا علما دي چې په کفر او بېدیني په کوم شکل کې راوتې ده دا یې مخې ته ولاړ دي. نو دا به زه ویم چې ستاسو خوش قسمتي ده شرف دې علماء دیوبند سره ستاسو وابستګي او تعلق دی او د دې سره ستاسو ملګرتیا ده او دا صرف او صرف یو دیني او اسلامي تنظیم دی. د اعلا د کلمت الله لپاره به موږ دا فریضه ده چې موږ په دې کې داخل شو او د دې کې موږ پکې یو او کثرت او زیادت ته نه ګورو. هغه کفر په هر دور کې هغه به ډېرو خلک به ډېرو او مؤمنان هغه مخلصین کسان یې هغه کوي. نو الله جل شانه یې ستاسو جذبه قبول کړي او تاسو دې الله تعالی اجر درکړي او په دې دور کې چې تاسو دې دا دفتر افتتاح کړل الله دې دا قبول کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا خاج الحاجات اقض حاجتنا كلها. يا شافي الامراض اشفنا واشف مرضانا. يا شافي الامراض اشفنا واشف مرضانا. اللهم انا نسالك ان ترضى عنا رضا لا تسقط بعده. یا الهنا دا علماء په دې علاقه کې په دې ملک کې کامیاب یا الله تعالی تر دیو کثرت او سوا د اعظم په دې علاقه کې راوړي. یا الله دا باطلي قوتونه ته ختم کړي. یا الله دا باطلي قوتونه ختم کړي. یا الله دې دفتر افتتاح چې چا کړل چا پکې منډه سعی واله یا الله تعالی اجر عظیم ورکړي. یا الله تعالی اجر عظیم ورکړي. یا الله زموږ راضي شي. آمین وصلی الله تعالی علیه